جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما چې وکړه د لرې نه نبی علیه السلام په خېټې مبارکې پورې دوه کاڼي تړلې شوي او د پاسه پې څادر اچولی و چې صحابو ته ښکاري نه وی نبی علیه الصلاة والسلام چې ومې لیده ډېر مې زړه درد وکړ وی کور ته رالم وی کور کې مې بیبي ته وفرمایل والله د نبی علیه السلام مې ولیده او د لوږې د لاسه دوه کاڼي په خېټې مبارکې تړلي د کور کې صحیح نو زر زر پاخه کړه نو هغه ورته وایي چې لږ غوندې اوړه دي او یو د چیلې بچی دی دغه نور څه خو نشته جابر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ته اوړه لونده که بیا یې پاخه کړه زه چیلې حلالوم وړوکی بچی و جابر رضی الله تعالی عنہ لګیا شو او هغه یې حلال که پوخې که نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته را روان شي او ورته عرض یې وکړه د الله پیغمبره علیه الصلاة والسلام صرف یو تاسو او یو دوه کسان ځان ښکلور کا دومره غوښه نه ده د الله پیغمبره روټۍ مې دله کړې راشئ راته ووایي نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم د دې طرف ته صحابه وغه 1000 نبی علیه السلام ټولو صحابو ته وفرمیل راشئ جابر رضی الله تعالی عنہ دله روټۍ کړې ده جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما په زړه کې ویل چې د دریو کسانو خوراک کې 1000 کسان راغلل 1000 کسان راغلل وی راغله وی نبی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله په دې روټۍ کې او په دې ترکارۍ سالن کې خیر او برکت واچوه او په خپلو لاسونو مبارکانو لګیا شو صحابه به راتله روټۍ به خوراکه به تله لور به راتله فرمایي جابر رضی الله تعالی عنہ و 1000 کسانو هغه روټۍ وخوړه او فرمایي وی بیا مې چې وکته والله چې بیا هم ترکاري او روټۍ پاتې وه دا د نبي علیه السلام معجزه وه